نهم سپارہ دریم رکو سورہ اعراف 14 رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یهد للذین یرثون الارض، آیا اغا خلق چه وارث وګرځېدل د ځمکې دوی په هدایت ندی من بعد اهلها هغو خلقونه چې کم دوی نه مخکې وو. ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم، که چېرته مونږ غواړو دوی ګناهونو آفت باندې به دوی ونیسو. ونطبع على قلوبهم، مونږ به مهر ووهو د دوی په زړونو باندې، فهم لا يسمعون، بیا به دوی نه اوري. تلک القرى، دا کلی دی نقص علیک من انبائها، چې مونږ دوی احوال تاسو ته بیان کړه. ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات، بېشکه ضرور دوی خواته راتګ وکړو زمونږ رسولانو په ظاهره نښو سره. فما كانوا ليؤمنوا، پس دوی نو ایمان راوړونکي، بما کذبوا من قبل، په سبب د دې چې دوی مخکې دروغجن ګرځولي وه. کذلک یطبع الله على قلوب الکافرین، دک شان الله مهر لګي د کافرانو په زړونو باندې. وما وجدنا لاکثرهم من عهد، او دوی کې ډېر خلق نه و په خپل قول کې رښتوني. وان وجدنا اکثرهم لفاسقون، او بېشکه په دوی کې اکثر خلق بې حکمه و. ثم بعثنا من بعدهم، بیا مونږ دوی نه رستو راولېږلو موسی بآیاتنا په خپلو نښو سره الی فرعون ته وملئه، او د ده سردارانو طرف ته. وظلموا بها، دوی دې نښو پورې زیاتوب وکړو. فانظر کیف کان عاقبة المفسدین، وګورئ څنګه انجام شو فساد کوونکو. وقال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اوې موسی اے فرعون بېشکه زه رسول یم د هغه ذات چې پالونکی د جهانونو دی. حقیق ما ته دا حق را رسی، علی ان لا اقول علی الله الا الحق، هغه دا چې زه به خپل رب متعلق نه وایم مګر رښتونې خبره. قد جئتکم ببینة من ربکم، بېشکه ضرور ما راتګ وکړو ستاسو خواته په ظاهره نښو سره د ستاسو رب له جانبه. فارسل معي بني اسرائیل، پس زما سره ولېږه بني اسرائیل. قال ان كنت جئت بآیة، فرعون وی که چېرته تا راتګ کړی په نښو سره، فأت بها، ته راوړه دا نښې، ان كنت من الصادقین، که ته له رښتونو نه. فالقى عصاه، موسی خپله لښته واچوله. فاذا هي ثعبان مبین، پس فورا له هغې نه یو اشدها ظاهر شولو. ونزع یده، او رایې کاږلو خپل لاس. فاذا هي، پس اچانک دا لاس بیضاء للناظرین، رڼا کوونکی وګرځېدو کتونکو دپاره.